ارزم دا وکړه چې د امام طحاوي رحمة الله علیه نور حالات به موږ څه ډېر اوږدې کیسې نه شو کوی. سن ولادت کې مې درته څلورو اقوالو ته مراجع زده. سن وفات اتفاقي دا مې درته وویل. عمر شریف نبي کاله دا مې درته وویل. ابتدایي تعلیم خپل ماماجي امام مزني سره کړی ده شافعي. هغه درته وویل. وجه د پرېښودو د مذهب شافعي هغه مې درته وویل. بیا دی لاړ د عراق نه مصر ته. حضرت چېرته لاړ؟ عراق نه. هلته یو ډېر لوی حنفي محدث و خو حنفي و. د هغه نامه وه احمد بن ابي عمران. احمد بن ابي عمران دی قاضي و او مذهبا حنفي و او عظیم محدث. هر زمانه کې ښه محدثین دي او دا خو لا ډېره پخوانۍ زمانه. هغه سره یې درسونه وویل او تر څو چې تللی نه و هلته او د دې احمد بن ابي عمران په درس حلقه کې ناست نه و او ماماجي سره و. اکثره به ماماجي سره ونښتو په مسله کې به اختلاف. ما یو خبره کړې ده زه یې همیشه کوم چې په څلورو مذهبونو کې منقول حق وایو اهل سنت والجماعت یې وایو. خو مذهب حنفي واحد هغه جماعت او هغه مذهب و مسلک دی چې د فطرت سلیم سره برابر او د فطرت سلیم ترجمانی کوي. واحد هغه مذهب چې د فطرت سلیم سره برابر ده او د فطرت سلیم ترجمانی کوي. د فطرتن حنفي ماماجي سره به لانجې وي درس نو چې د احمد بن ابي عمران حلقه کې کېناست او په حنفي و. الله پاک د امام طحاوي نه کټر حنفي جوړ او په هغه زمانه کې به دته وکیل مدافع د مذهب حنفي و. لکه اوس زما او ستا په یو مسله کې لانجه ده کیس عدالت کړی تا ځان ته قدرت الله وکیل نیولی ده او ما ځان ته معاذ نیولی دی. زما د حقوقو نه دفاع کوي او هغه ستا چاوله نو ته به د مذهب حنفي نه کلکه دفاع کوه او د ماماجي قبر ته لاړه. ماماجي خو ورته ویلې چې هسې به مهمل ګرځې هېڅ به هم درنه جوړ نه شي. بیا خو ده ډېر کتابونه لیکلي رابشي. ای ماماجي کاشکې چې ته نن ژوندی وې او تا په خپلو سترګو لیدلي وای چې ما نه څه جوړ شو او که نه. لویه هستي ده. نن به یوه خبره یاد ساتو بیا به د خالدې ورځې نه انشاءالله کتاب تاسو ته دا پته ده که نه جي چې دا هم د فقهاو په ترتیب لیکلی شوی دی حدیثو کتاب او په طبقاتو کې دا په درېیمه طبقه کې راځي د عامو محدثینو په طبقو کې او د مجتهدینو په طبقو کې واوره. تاسو د الله ونازئ نو څه به ووایي؟ تاسو چې دا څلور هدایې ویلې د فقه اول ته شپږ اته بحثونه کېږي. یو پکې طبقات الفقهاء طبقات المجتهدین. اوله طبقه مجتهدین مطلق یا مجتهدین فی الشرع. څلور امامان عبدالرحمن اوزاعي سفیان الثوری سفیان ابن عیینه. مجتهدین فی المذهب امام محمد امام ابو یوسف. داسې ډېر دی به نه وایم. درېیمه طبقه مجتهدین فی المسائل. څلورمه اصحاب تخریج. پنځمه اصحاب تمیز. شپږمه اصحاب ترجیح.
او وما نفس مقلدین د فقهاو په درېمه مرتبه کې ده مجتهدین فی المسائل کې ده او د محدثینو په طبقات اربعو کې د په درېمه طبقه کې شامل او بل واره مولانا صاحب د دې امام طحاوی رحمت الله علیه چې موږ تاسو ډېر د کمې درجې ګڼو الله دې نه کړي د ده معاصرت د چا سره راغلی ته حنفي تا نه غیر مقلد تپوس کوي یو لا مذهب او بې مذهب در نه تپوس کوي تا ته دا وایي چې تا را خبره کې د امام طحاوی قول پیش کوي طحاوی خو د کمې درجې محدث د ده معاصرت د چا سره راغلی معنا د چا په زمانه کې دی موجود یو مثال به درته ووایم سموستا په زمانه کې په خیبر پښتونخوا کې ټول ملک به نه یادو چې دا کوم خیبر کې اوسېږو دا به یاد من سره یو څو معمر فقها محدثین په فقهاو کې چې فقیه هم در محدث هم حضرت مولانا مفتی صاحب قمر صاحب دامت برکات آراتیو کرو تو او ستا زما عمر 150 کالو او معاصرت راغی سما استاد دغه زمانه یو معاصرت شته که نشته ته ویلی شې چې الحمدلله زه په هغه زمانه کې ومه درس مې کو یا دوره مې کوله چې مفتی صاحب قمر صاحب ژوندی و دارالعلوم سرحد کې شیخ الحدیث و مفتی په ام المدارس حقانیه کې یو دوه باباګان دي چې د علم سمندرونه دي او د تقوا غرونه دي یو حضرت مولانا شیخ مغفور الله باباجي دامت برکاته یو حضرت مولانا شیخ دیر بابا دامت برکاته مولانا عبدالحلیم صاحب قسم په خدای زما ورسره ډېره ناسته والا راځي چې موږ راغواړو ورتو د هغې عمرونه وګوره کوم ځای ته رسېدلي اتیا کاله لاندې باندې او زما او ستا عمر 40-50 کاله خو معاصرت شته که نشته تا نه څوک تپوس وکړي شاته تاسو د چا زمانه کې وئ د فلانکي ما نه تپوس وکړي ستا استاد د چا د زمانې و هم عصره او موږ وایي د فلانکي فلانکي دا ډېر امام طحاوی چې معاصرت راغلی و د یحیی ابن معین سره راغلی دا ډېر لوی سره امام احمد بن حنبل سره معاصرت امام بخاری سره معاصرت د زمانه و امام مسلم سره معاصرت امام ترمذی سره معاصرت امام نسائی و امام ابو داود و امام ابن ماجه سره معاصرت پر باندې پوښتنه زمانہ یعنی دغه په زمانہ کې دا ټول ژوندۍ او حیات عصر زمانہ یو شو د اوچته پای محدث هم ده امام طحاوی او د غټه پای فقيه هم روز بلک په دې باندې راوځو یحیی ابن معین چې کله وفات کېده نو 233 هجري ولګ مخکې و په دې وخت کې د امام طحاوی عمر 4 کاله په زمانه کې اوسه امام بخاری رحمت الله علیه چې کله وفات کېده 255 په دغه وخت کې د امام طحاوی عمر 20 کاله امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې وفات کېده 201 هجری و 201 او په دې وخت کې د امام طحاوی عمر 12 کاله معاصرت راغی کرانه زه په مرتبه د اجمال کې خبره کوم د تفصیل په مرتبه کې نه کوم او امام مسلم چې وفات کېده 201 هجری و
دې وخت کې د امام طحاوي عمر 32 کاله معاصرت راغی کرانه لکه د مفتي صاحب عمر 80 کاله او زما 55 معاصرت پوره ستا 50 معاصرت پوره راغی کنه د دې 10 معاصرت پوره راغی کنه امام ابو داود رحمت الله علیه چې وفات کېده 215 او د امام طحاوي عمر په دې وخت کې 46 کاله امام ترمذی رحمت الله علیه چې کله وفات کېده د عمر 209 کاله 209 کې وفات شوی امام ترمذی نو د امام طحاوي عمر دی وخت 50 کاله معاصرت ثابت شو امام نسائی چې وفات کېده 300 هجری دی وخت د امام طحاوي عمر 1 کاله او امام ابن ماجه چې وفات کېده 203 په دې وخت د امام طحاوي عمر 44 کاله د امام طحاوي رحمت الله علیه د کتاب معانی الاثار د دې طبقه په محدثینو کې هغه طبقات چې راځي ما درته درېمه او دا د احادیثو هغه مبارک کتاب ده چې دا د فقهاو په ترتیب باندې لیکل شوی طهارت نه شروع کی یو زمانه و چې پر حساب کې صرف کتاب طهارت ما وکاله طالبانو ته داسې وخت کې ویلو چې کتاب طهارت شامل نصاب باقی نه میاشتې ولیمه کې به دومره یا د کال اول اخر کې بس دې دویم جلد نمبر اول جلد نه ویل کېږي نو دویم به پاک مولا دې داسې وخت راوړی چې طحاوي ته د بخاری شریف برابر اهمیت ورکړي موږ احناف سره دا یو میاناز کتاب دی اوس مولانا صاحب اول خصوصیت د طحاوي دا طحاوي شریف کې داسې احادیث شته چې هغه د احادیثو په نورو کتابونو کې نشته داسې روایت دلته شته چې په نورو کې نشته درېیمه دا د متعددو طرقو باندې روایت نقل کوي که یو روایت کمزوری وي او په متعددو طرقو نقل شي په مرتبه حسن غیري کې راځي څلورمه دا ده چې کله د روایاتو منځ کې تعارض راشي په محققانه انداز باندې دفع د تعارض کوي تعصب پکې نشته محققانه انداز باندې دفع د تعارض کوي پنځمه نه د حدیث د وضاحت لپاره چې یو حدیث مشکل دی د وضاحت لپاره د صحابه کرامو اقوال او د فقهاو اقوال نقل کوي شپږمه دا د جرح او د تعدیل د امامانو اقوال راوړي چې په جرح او تعدیل کې چې په حدیث باندې تنقید کوي او تعدیل د هغې اقوال راوړي اوم دا د احنافو دلایلو سره سره د شوافع او مالکیان او حنابلة او اصحاب ظواهر دلایل ذکر کوي د نور امامانو مسائل دلایل بیانوي او اتمه دا د اول په حدیث محققانه انداز کې تحقیق وکړي محققانه انداز کې او بیا د هغې لپاره دلیل نقلي ذکر کړي بیا دلیل عقلي ذکر کړي نه هم چې کله احادیثو کې تعارض راشي نو دی ګوري چې ناسخ کم ده او منسوخ کم ده مقدم کم ده او مؤخر نو تا ته ښیي چې یو حدیث ناسخ ده او بل منسوخ نو تعارض دفع شو ناسخ باندې عمل واجب او په منسوخ باندې عمل حرام اول دواړه متعارض روایتونه راوړي بیا ناسخ او منسوخ پکې جدا کړي لسمه دا کله نه کله به داسې روایت هم درته راوړي چې بظاهره به ترجمة الباب سره مناسبت نه ښکاري لیکن یو لطیف او دقیق او باریک مناسبت به خامخا
او یولسمه دا ده چې حدیث مرفوعه ذکر کی، موقوفه ذکر کی، مقطوعه ذکر کی، اقوال د صحابه ذکر کی، فتوی او تعامل د صحابه او تابعین ذکر کی. د ټولو نه وروسته وایي واما دلیل النظر، بیا دلیل عقلي ذکر کړی. وصلی الله علیه